ښځې راتلې او مړي اوچتول نو حکومت ووایي چې نه مړي به نه اوچتوي دې کې چې کوم سړی مړ دی د 50 روپۍ جرمانه دی او دا چې کوم زخمی دی 100 روپۍ جرمانه دی دې ځکه چې په دې باندې ګولۍ ورېدلي حکومت تاوان شي د ګولۍ قیمت یې واخیست نو بیا خلکو سره پیسې نه وي مړي نه اوچتېده باچا خان هلته نه سوال جواب خپلې ترور ته ووایي چې زما دا فلانې پټې خرڅ کا او دا پیسې ورکړئ چې دا مړي اوچت کړي نو د باچا خان پټې چې خرڅ شو په هغې هغه مړي اوچت شول او بیا د خلکو په کورونو ورونه اچولي دي او ډېر بلا مړي چې کوم دي دا جندي سین خوړلي دي او خیالي ته اچولي دي او شپږ نیم زره چې کوم دي دا زخمیانو خو مونږ ضروري ګڼو چې دلته کې کم عمومي عام تاثر او عام خلق نوجوان دی نو هغه د دې تاریخ نه خبر نه دی نو مونږ خبرې به کوو چې کم خلکو کم مشران دا وخت نږدې نه لیدلی دی دغه وخت سره راتېر شوي دي ملک اطلس خټک صاحب هغه دلته موجود دي فدا محمد خان صاحب دی نو دا د پارټۍ هغه قیادت کې دي چې هغه ډېر دیرینه کارکنان نو دی نه به تپوس کوو چې بابړه شهیدان دا څه چې مونږ اورو په تاریخ کې د دې نوجوان نسل ته څه معلومات نشته بدقسمتین بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني مننه شکریه چې تاسو راغلی او زموږ نه تپوسونه کوئ او حالاتو نه ځان خبروئ نو خبره بنیادي دا ده چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې چې کوم تاریخ پړاویږي دا د الف نوالې تر یې پورې دروغ دي دا په سکولونو کې تاریخ نه پړاویږي بلکې دروغ پړاویږي او دا واحد یو ملک دی چې دلته پرشتو پابندي ده او دروغ ویل چې کوم دي دا روا دي د وطن په ازادۍ کې د خدای خدمتګارانو چې کوم رول دی هغه په تاریخ کې پټ دی هغه نه ښیي زما د جندوله عمرا خان چې انګریزانو سره غزاګانې کړي څوک نه پیژني خو د میسور ټیپو سلطان خلک پیژني او دلته کې د دې وطن غدار کریم خان څوک نه پیژني خو هغه د بنګال هغه هغه دوه هغه دغه چې ډېر یاد کړي عمران خان میر جعفر او میر صادق خلک پیژني او کریم خان دلته خلک نه پیژني نو بنیادی خبره ده چې پاکستان د جوړېدو نه والې تر نن پورې د پښتنو تاریخ چې کوم دی دا موږ نه پټ شوی دی دا دغه شوی دی غلا شوی دی او موږ ته دروغ پړاویږي او ما زه په دې فیسبوک باندې ما بل ورځ چا ملګري ویلي چې موږ خو دا په سکولونو کې نن سبا ډېرې نمبر راځي خو چې ټاپران موږ پیدا کړو خو آینسټاین او نیوټن ما پیدا نه کړو نو ما پکې دا لیکلي که کله موږ رښتیا تعلیم ورکړو او د دې دروغو نه توبهګار شو نو ډېر آینسټاین او نیوټنان به پیدا شي نو بنیادی خبره دا ده چې ما خو اوس تفصیلي خبره وکړه دوباره یې درته وکړم چې بابړه چې کله 1947 کې د پاکستان په 9 ورځ باندې د پښتونخوا چې هغه وخت کې به ورته خدای خدمتګار وي د خدای خدمتګار حکومت گورنر جنرال محمد علي جناح ختم کو او یو اقلیت وزیر اعظم وزیر اعلی جوړ کو قیوم خان او بیا هغه داسې چلو کو چې دا ټول خدای خدمتګاران او د ټول ونیولو جیلونو ته واچول نو بیا په نن وخت کې زمونږ د صوبې مجلس عامله ده هغه وخت کې به ورته جرګه وي د صوبې جرګه وه هغې فیصله وکړه چې مونږ به د دې خلاف احتجاج کوو چې دا کومې ګرفتارانې شوي دي دا کوم حکومت ختم شوی دی دا ایلیګل دی دا غیر قانوني شوي دی د دې په خلاف به مونږ احتجاج کوو نو په هغې کې د بابړې نه د جومات نه روانېدلو او دا د پړانګو د جومات به ورته وي هغې ته تلل نو چې دی څه وخت راښکاره شول
نو سالار امین جان مخې ته روانو هغه قیادت کولو او سپین ملنګ چې کوم دی دا جنډې په لاس کې نیولې وې جنډې په لاس کې نیولې وه نو د دې مخې په باندې مشین دغه مشین ګنونه او توپې وې او فوجیان او ډوګرګان ملیشه وه څوک لږ خلک زمونږ ده نه شپېته زره خلک اوس 15,000 خلک او په هغې باندې سټیټ فایرنګ شروع کړو نو هغې کې دا سپین ملنګ چې کوم دی د په ډزو لګېدو او د جنډه نه غورځوله اخري چې غورځېدو نو بیا هم جنډه نیغه نیولې وه بل خدای خدمتګار رالو هغه جنډه اوچته کړه او په هغه وخت کې چې کوم خلک شهیدان شو ښځې رالې هغې په سر قرآنونه ښځې وویشتې زمونږ د ولي خان ښځه تاجو بیبي پکې لګېدلې وه هغه بیا اخیري په ډیلیوري کې هغه مړه شوه د دغه ګولۍ د وجې او د هغې په خېټه 2 بچي وو یو چې کوم دی هغه مړ او دغه زمونږ چې کوم دی اسفندیار خان دا مرزادي غازي دی د مور په خېټه غازي وو نو هغه وخت کې چې بیا زمونږ خلک ښځې راتلې او مړي اوچتول نو حکومت وویل چې نه مړي به نه اوچتئ دې کې چې کوم سړی مړ دی د 50 روپۍ جرمانه دی او دا چې کوم زخمی دی 100 روپۍ جرمانه دی ځکه چې په دې باندې ګولۍ ورېدلي حکومت تاوان شو د ګولۍ قیمت یې واخیسته نو بیا خلکو سره پیسې نه وي مړي نه اوچتېده باچا خان هلته نه سوال جواب خپلې ترور ته ووایي چې زما دا فلانې پټې خرڅ کا او دا پیسې ورکړئ چې دا مړي اوچت کړي نو د باچا خان پټې چې خرڅ شو په هغې هغه مړي اوچت شول او بیا د خلکو په کورونو ورونه اچولي دي او ډېر بلا مړي چې کوم دي دا جندي سین خوړلي دي او خیالي ته اچولي دي او شپږ نیم زره چې کوم دي دا زخمیانو خو د ډېرو زخمیانو چې کوم دي نو هغې پته نه لګېده ځکه چې خلکو به خپل دغه پټول خپل شهیدان او زخمیان ځکه چې هغه وخت کې 50 روپۍ وې نه په 50 روپۍ به جیره ځمکه کېده او په 100 روپۍ به 2 جیره ځمکه کېده نو دا چا سره وې هغه زمانه کې هغه وخت کې به ټکه وه یا دغه به وه پیسه به وه یا به دیله وه نو په هغه زمانه کې دومره زیاتې شوې دی او نن پورې د دې سانحې FIR نه دی درج شوی او نن پورې دا خبره د حکومت او د میډیا پټه ساتلې ده زبردست ګرانو کتونکو مختلفو ټایمونو کې مختلف کوم زمونږ سیاسي جمهور دی سیاسي قیادت دی سیاسي کارکنان دي د سیاست دپاره د وطن دپاره د قوم دپاره قربانیانې ورکوي خو د بابړې د شهداو د قرباني دا یو تاریخ کې منفرده قرباني ده یو منفرد لا مثاله پس سونو کسان هغه پکې لا دې ټایم کې نامعلوم هم دي معلوم هم نه دي او دا هغه چې کم شمېر مشران ښیي نو دا هغه دي چې هغوی مخې ته راغلي دي او د هغې جرمانه ادا شوې ده به هر حال د بابړې شهیدان د هغوی نن نوم د هغوی په تاریخ کې لیکلی شوی دی او مسلسل دا اواز اوچتېږي او د هغوی د FIR هغوی ته د انصاف او نن منفرده خبره دا ده چې میا صاحب دلته خطاب کولو نو د بابړې شهداو او د هغه کورنو او د هغې دپاره یو منفرد اعلان یې وکړو چې کومو کسانو شهادتونه ورکړي دي قربانیان یې ورکړي دي نو عوامي نیشنل پارټي به هغه خاندانونه او هغه خلک نازوي اجازت غواړو د الله پاک مهرباني ډېر